ان الذين بشکها کسان توفاهم الملائکه چې روح قبض کی د هغوی فرشته ظالمی په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي وي انفسهم په خپل ځانونو باندې. نو دې آیات مبارک کې محصور مسلمانانو ته حکم دی چې کم په مکه مکرمه کې گیر شوي وو او دی هلته کې وو او هغې مسلمانانو ته حکم دی چې کم په دارالحرب کې وي یعنی د مسلمانانو په ملک کې نه وي نو هغوی ته وایي چې تاسو د کافرانو سره پاتې کېږئ او تاسو چې کوم دی د کافرانو سره پاتې کېږئ نو پکار دی چې تاسو هجرت وکړئ ځکه ستاسو دپاره هجرت کول دا فرض دی. تاسو د کافرانو سره پاتې کېږئ هلته کې خپل دین او خپل اسلام نشئ ظاهرولی او تاسو هلته کې عبادت نشئ کولی نو د دې وجې نه په تاسو باندې هجرت کول فرض دی. نو تاسو کو دا هجرت نه کوئ نو دا تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم کوئ ځکه چې بعضې مسلمانان هغې پاخه مسلمانان خو هغې د کافرانو سره په دارالحرب کې پاتې کېدل مکه مکرمه کې پاتې کېدل او هجرت په دغه دور کې فرض و. نو پاخه مسلمانانو د زړه نه خو د کافرانو د یرې نه به دوی خپل اسلام نشو ظاهرولی خپل اسلام به نشو ظاهرولی د دین کارونه به نشو کولی مونځ ښکاره طور دا به نشو کولی حج به نشو کولی دغه رنګ نور چې کوم شعائر اسلام دي هغه به نشو کولی. نو الله پاک جل جلاله دې د توبیخ وکړله چې داسې مه کوئ تاسو هجرت وکړئ. نو د دې مبارک دې آیات کې د دې مبارک دا حکم دی چې دا خلک کله مړه شي نو د مرګ په وخت به فرشتې راشي نو دا فرشتې به دې تپوس کوي چې تاسو قالوا فيما كنتم تاسو په څه حال کې وای یعنی تاسو په کوم دین باندې وای نو جواب مقدر دی به ورته وایي چې كنا فی الاسلام مونږ په اسلام کې مونږ په دین اسلام باندې وو نو هغې به ورته وایي چې تاسو په دین اسلام باندې وای نو ماذا عملکم تاسو په اسلام باندې بیا عمل ولې نه دی کړی مونځ خو ولې نه دی کړی حج مو ولې نه دی کړی دغه رنګ نور شعائر اسلام دي د دین نور کارونه دي هغه مو ولې نه دي کړی نو دوی به ورته څه وایي دا مسلمانان چې کوم هجرت نه دی کړی په مکه مکرمه کې پاتې د کافرانو سره نو دوی به د فرشتو د مرګ په وخت کې جواب ورکوي چې قالوا كنا مستضعفین فی الارض دوی به ورته وایي چې مونږ کمزوري وو په ځمکه کې مونږ مغلوبه وو مونږ د کافرانو د یرې نه دا کارونه نشو کول. نو دا فرشتې به ورته د مرګ په وخت کې بیا جواب ورکوي الم تکن ارض الله واسعه آیا نه وه ځمکه د الله پاک فراخه د الله پاک د ځمکه فراخه نه وه لویه نه وه فتهاجرو چې تاسو هجرت کړی فیها په دې ځمکه کې فرشتې به ورته وایي چې تاسو د کافرانو د وجې نه خپل دین نشو ظاهرولی تاسو په اسلام باندې عمل نشو کولی نو د الله ځمکه خو تنګه نه وه خو پراخه ځمکه وه نو بل ځای ته مو هجرت کړی هجرت په مو کړی او چې تاسو سره د دې هر څه چې د الله دین خو هم نشو ژوندی کولی او هجرت مو نه کړی نو دا هجرت نه کول دا تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دا تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی. نو سزا یې بیانېږي چې فاولئک مأواهم همدا خلک چې ځای د دوی جهنم و جهنم دی وساءت مصیرا او بد ځای دی د ورتلو جهنم دا بد ځای دی د ورتلو. نو دې کې دا حکم بیانېږي چې کومو خلکو د دې قدرت وو سره د قدرت د هجرت نه کو نو دې ته به د مرګ په وخت کې فرشتې راشي او دا مکالمه به ورسره کوي چې تاسو په خپلو ځانونو ظلم ولې کړی دی تاسو څه وایي دوی به ورته چې موږ مسلمانان نو هغې به ورته تاسو چې مسلمانان وایي نو تاسو په دې اسلام باندې عمل ولې نه دی کړی نو دوی به ورته موږ ځکه نه دی کړی چې كنا مستضعفین فی الارض مونږ کمزوري یو د کافرانو د وجې په دین باندې عمل نه دی کړی دا فرشتې به ورته وایي چې الم تکن ارض الله واسعه آیا د الله د ځمکه فراخه نه وه چې تاسو ته هجرت کړی نو تاسو به هجرت کړی د الله چې دغلته خو د دین کار نشو کولی نو مخکې ته مو هجرت کړی خو چې هجرت مو نه دی کړی دا خو خپل ځانونو ظلم کړی دی او سزا یې دا ده چې دې خلکو دپاره جهنم دی او د جهنم ډېر بد ځای دی. اوس هم که په دې دور کې یو مسلمان داسې وي چې هغه د کافرانو په ملک کې پاتې کېږي او د کافرانو د وجې نه د خپل دین اظهار نشي کولی خپل اسلام نشي ظاهرولی او دې د دین کارونه نشي کولی نو په ده باندې فرض دی چې د هجرت وکړي د دغه ملک نه بل ځای ته لاړ شي ځکه د الله ځمکه فراخه ده بل د مسلمانانو ملک ته د هجرت وکړي هلته یې د خپل دین پرچار کړي او د خپل دین باندې د عمل کړي ځکه دا عذر نه دی چې د کافرانو دین ته نه پرېښودم د الله ډېره لویه ځمکه ده بل ځای ته لاړ شه هجرت وکړه
چې درې قسمه خلک د دینه مستثنا دي دی هجرت اونګو نو دی الله نه رانیسي زنانه بای زنانه د سیدي چې هغه مجبور دي هجرت نشي کولی معذور دي کمزور دي هجرت نشي کولی لار وطن نه معلومه یا بوډاګان دي هغه هجرت نشي کولی دغه رنګ ماشومان دي هغه هجرت نشي کولی نو کو دسه قسمه کسان وي دا درې قسمه ډالي دا معذور وي نو دی د لپاره بیا ګناه نشته دي نو دا کسان دي الله مستثنا کړی دي چې دی د لپاره عذاب نشته دي او سړی د سی وی چې هغه معذور وي هجرت نشي کولی زنانه د سی وی چې معذور وي هجرت نشي کولی ماشومان اخو جو خامخا معذور وي هجرت نشي کولی دا درې قسمه خلک دی د لپاره عذاب نشته خو دی معذور وي په شرط دی ګوري معذور مطلب دا چې دی هجرت نشي کولی دی د هجرت لار ورته نه معلومه چې په کوم طرف باندې لړ شو ماشومانان دي زنانه دي بوډاګان دي کمزوري دي نشي دي ته عذر د شرعي نو دا قسم خلق د دینه مستثنا دي د لپاره عذاب نشته دي نو دا خلق دا هم مستثنا دي یعنی دا دلته کې چې کوم دي اگر چې دا خلق ګناګاران نه دي په هجرت نه کولو باندې زګه چې دا معذور دي خو بیا هم دلته کې لفظ د الله پاک جل جلاله دلته ذکر د عفو او عفوا الله پاک معافي کوونکی دی غفور او بخونکی دی ودا کې دې طرف ته اشاره ده چې دی خو هجرت نه دی کړی خو د معذورینو په حق کې هجرت نه کول ګناه نه ده دا ګناه نه ده او بیا هم الله وجه الله بخون کې مهربان دي فاولئک عسى الله شهید چې الله پاک امید دي چې الله پاک دی وبخي امید دي چې الله دی وبخي نو دی خو ګناه نه ده کړی بیا هم الله پاک وجه امید دي چې الله پاک دی وبخي دې کې دې خبره ته اشاره ده چې اگر چې دا هجرت نه کول د معذورینو په حق کې ګناه نه ده خو دې کې دې طرف ته اشاره چې د معذورین د دې خبرې نه بې فکر نشي او بې خوف نشي چې مونږ ګناه نه دی کړی بلکې پکار دی لدا دی چې دی دا هجرت نه کول ګناه وګڼي په دې باندې استغفار وکړي او الله طرف ته متوجه شي دې طرف ته اشاره اگر چې دا هجرت نه کول د معذورینو په حق کې ګناه نه ده خو دلته دې طرف ته اشاره ده چې دی د الله د یری نه بې فکر نشي او په دې خبره باندې خپش ځکه چې یو سړی ګناه ته ګناه وي او یو سړی کم ګناګار دی ځان ډیر ګناګار وګڼي په دې باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالي یو کس معمولی غوندې غلطي وکړه خدای ګناه اون غنله نو دا ګناه کبیره جوړه شو غټه ګناه جوړه شو نو چې دې د دینه به فکر نه دی چې دې تخپل ځان ملامت دی په دې ټیپ کې چې موږ هم بد کړی دي چې دا خو نه دی کړی په دې باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالي